حضور پاک علیہ السلام فرمائی الکیس من دان نفسه، او خیر سړی څوک دی؟ او خیر سړی هغه نه دی چې دنیا یې ډېره کړه، او خیر سړی هغه نه دی چې هغه سره ډېر ګاډي دي، او خیر سړی هغه نه دی چې هغه سره بلا پروتوکول ګرځي، او خیر سړی هغه نه دی چې دا سهار هم یو کاټن جامې بدلوي او ماښام هم یو کاټن جامې بدلوي او دا 50,000 بوټانې اچولي او یا چې کوم دی د 2 کروڑه په ګاډي، دا خیر نه دی. من جهالت راغستی وو. حضور پاک علیہ السلام فرمای الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. او خیر هغه دی چې د خپل اخرت د پاره کار کوي، د خپل قبر د پاره کار کوي، د خپل اخرت تیاری کوي، دا او خیر دی، دا کامیاب دی، دا سړی عقلمند دی، د عقل صحیح کار کوي. ها او موږ څه وایو؟ یاره دې سړي ترقي وکړه او دا چې کوم دی او خیر دی او دا چې کوم دی سټایل کې ګرځي، دا د سره ترقي دی او مال دی او حال دی او تعلیم دی، اوهو دا او خیر دی. زمونږ او خیر دا دی او خبره ته نه وي چې د خپل اخرت او قبر د پاره څه کړي نه دي. الا به او خیر چې دا د خپل قبر د پاره محنت کوي، دا د خپل اخرت د پاره محنت کوي، بیا او خیر شو. او که دغه د او خیر د مال دنیا پس روان او د او خیر وې نو دا او خیر نه دی، دا کمقل دی. د دې وجه نه د خپل قبر باره کې سوچ کول پکار دي. ورځ تیریږي، شپه تیریږي، دا سوچ